اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. گاخی پاس ته په لاره کې ابشار هوټل خواوشا ده، ملګرو سره راغلي وو. ډېر خوندور محفل دی. ډاکټر فضل خالق ثاقب صاحب چې د طب سره تعلق ساتي، ډاکټر هم دی، ورسره د شعر و ادب سره هم منسلک دی. بچ الله صوباني صاحب چې حافظ قرآن هم دی، د درس و تدریس سره هم تعلق ساتي او د شعر و ادب سره جوور تعلق ساتي. جناب ایاز تبسم صاحب کم چې د شعر و ادب سره ډېر بېکچه مینه ساتي، ورسره PRCS کې او تر اوسه پورې د هغو سره تړون لري. نو ملګري راغلي چې په خپله حسن ګل حسن چې د درس و تدریس د پیشې سره هم وابسته یم او ورسره د شعر و شاعرۍ او ادب سره هم تړون ساتم. په خپلو یو دوه شعرونو باندې یو ستر شاعر پرواز د تخیل را له شوګیر تړلی و، د وخت مقتدرانو مې تقدیر تړلی و. الفاظ مې سرمایه وه د منطق په خزانه و، قلم مې ظالمانو په زنځیر تړلی و. نو په خپلو دې دوه ماتو ګوډو شعرونو باندې صوباني له دعوت ورکوم، ځوانکوله او د ډېر ښه خیال لرونکی شاعر دعوت ورکوم بشیر الله صوباني ته چې خپل کلام را سره شریک کړي. د ټولو نه اول خو ستاسو حسن ګل حسن صاحب ډېره مننه او شکریه مو ادا کوم. د نورو ملګرو هم او سماعت ګوډ شي اقرار کنن جانان را ته په خلو کې نو واه، اقرار کنن جانان را ته په خلو کې نو واه، ریبار کا ورکاره لک لراتلو کې نو واه. او په لږه شان خبره د یو بل ګریوان رانیسي کلک شانته ناکام زمونږ واړو کې نو واه. او شعر دی چې د یو بل په غزلو او شعرونو به واکړي، شاعره که شاعر سره واده وکړي نو واه. مننه. د یو بل په غزلو او شعرونو به واکړي، شاعره که شاعر سره واده وکړي نو واه. نو پکې یېرم دي خو اخري مقطع ده چې صوباني زه د شته کارونو له ژوند ویسته یم. ثاقب جانه صوباني زه د شته کارونو له ژوند ویسته یم، څوک مړه راګوري جوړ کارونه راله نور ګوري. ډېره مننه. ډېر زبردست. د بشیر الله صوباني د خوندور کلام نه وروستو زه په خپلو یو دوه شعرونو باندې یو شاعر راغواړم کوم چې د الفاظ شعرونو رابلم چې دشمن مې تر کاله را رسېدلی، چې دشمن مې تر کاله را رسېدلی، د مرۍ پورې مې زړه را رسېدلی. هغه وه چې د احساس د سیلاب برخه، هغه وه چې د احساس د سیلاب برخه، هغه ساز کې تر باڼه را رسېدلی. په دې شعرونو باندې بلنه ورکوم جناب حکیم فضل خالق ثاقب صاحب ته چې زموږ سره خپل خوندور او زومانه کلام. بسم الله الرحمن الرحیم. دا وایا پیروي د شودو لري نرمي، دا وایا پیروي د شودو لري نرمي، سبا وایا کو یار په اننګو لري نرمي. ساقي با د لحد په مین د مړی خبر نشتا، ساقي با د لحد په مین د مړی خبر نشتا، لاچار با لا د سو لاندې خازو لري نرمي. ډېر زبردست زومانه کلام، ډېر زیات بهترین. په خپلو یو دوو شعرونو باندې احسان الله احسان ته بلنه ورکوم چې خپل خوندور کلام باندې زمونږ او زمونږ د ناظرین ونازئ. څومره خیرې چې د مظلوم د زړه د تله خیږي، څومره خیرې چې د مظلوم د زړه د تله خیږي، دومره سکروټې د اشرافو د عمله خیږي. نن رانه لار کې هغې کونډې پیغلې بیا وپوښتل، نن رانه لار کې هغې کونډې پیغلې بیا وپوښتل چې شاه زلمي به د کږې کنډو ته کله خیږي. د جمعې شپه ده خو بیا هم په اطمینان وده شه، د جمعې شپه ده خو بیا هم په اطمینان وده شه، د بیدارۍ ډزې د بر غر د مورچله خیږي. د جمعې شپه ده خو بیا هم په اطمینان وده شه،
د بیدارۍ ډزې د برغر د مورچله خیږي چې د چا بد نه کوي بیا هم ورته بد رسیږي د داسې کس د خولې به خامخا کنځله خیږي. په ډېر درناوي سره احسان الله احسان صاحب ته دعوت ورکوم چې زموږ سره خپل خوندور کلام شریک کړي. احسان الله احسان صاحب. خوږو اوریدونکو لیدونکو کتونکو او د دې سیل شاهینانو مرغانو او قرغانو زه یو ځل بیا مننه کوم ستاسو د لاسونو د پړقه. موږ سه عمر محمد هم ناست دی ډېر په زیږون هم راوستی دی خو قار مو وخت مو څه نه و ځکه مصروفه دور دی نو سره د دې ټولو مصروفیاتو چې هغه موږ له وخت راکړه د هغه مننه کوو په درنښت باندې. زموږ سره ډاکټر محترم صاحب فضل خالق صاحب په ده باندې ویاړ لرو. سره د چشتامو کې صوباني صاحب ناست دی د هغه هم مننه کوو. د بل طرف ته انعام صاحب ناست دی د بایو چینې د بابته دی او زمونږ یو خوږ ملګری دی د هغه هم مننه په درنښت باندې کوو. زمونږ سره په رایټ هینډ باندې ناست دی ایاز تشکر وم ایاز تبسم هغه تشکر وکړه ایاز تبسم صاحب ناست دی د ایاز تبسم صاحب هم منګه په درنښت باندې غندنه کوو. زمونږ څه پسې مبصر ناست دی د حسن صاحب راره دی زه یو پیاوړی نوموړی او تکړه او نامتو شاعر یم تاسو ته ښه پته ده تعریف محتاجه نه یم نوره تاسو ته ښه پته ده خو دونه به زه ووایم دونه به ووایم چې د قلم او د کتاب آواز به درکو ستا په غاړه کې لینده به ته وده وې او د دنیا قامونه ټول په مخکې لاړه د نصیب چې راویشته به ته وده وې. شکر آباد اوسئ شاد اوسئ پاکستان زنده‌باد او شاعران پاینده‌باد. ډېر بهترین او خوندور کلام ورسره په مخونو باندې د خندا راوستلو دپاره د احسان حاجي صاحب یو جهان مننه ځکه چې د شر او فساد په دور کې خندا چې ډېره کمه شوې ده هر طرف ته غم او خفګانونه دي تکلیفونه دي مهنګایي ده او د چا په مخونو باندې خندا راوستل د احسان صاحب د زړه د کومې شکریا ادا کوو. په دوه شعرونو باندې ایاز تبسم صاحب ته دعوت ورکوم چې څوک مې دشمن ګڼي او څوک را سره بغض ساتي ځکه جذبې د امنیت مې له تقدیره وځي سور رنګ د شین سره یو ځای کم د نکریزو رنګ له ویمه کترهه وحشت مې له تصویره وځي که د نظر معیار داسې په تولو ماسو لالا عمر صاحب که د نظر معیار داسې په تولو ماسو زر د چې ټول معززین له جاګیره وځي نو په دې خپلو ماتو ګوړو شعرونو باندې ایاز تبسم صاحب ته دعوت ورکوم چې د خپل خوندور کلام زمونږ او زمونږ د دې ملګرو او د ناظرینو سامعینو سره شریک کړي. په ډېر درناوي سره ایاز تبسم صاحب. حسن ګل صاحب ستاسو یو جهان مننه د دې خوندور بنډار را جوړولو. صوباني صاحب هم زموږ سره په شنو کپړو کې لکه د شین توتي ناست د ښاغلي احسان الله احسان صاحب ډېره مننه کوو چې زموږ په سترګو کې یې خنداګانې راوستلې او ورسره د ډاکټر صاحب موږ مننه کوو. د عمر محمد لالا هم مننه کوو چې ډېر په ژور سوچ کې ناست دی په ځمکه کر کې راکېږي څه منصوبه جوړوي. نو زه به د یو ټپیزه نه خپله شروعات وکړم. جینکو چغې کړې د غمه د میمونې د ښایسته ونه کور د خالي مشه د غمه خدای دې تباه کړه شیر عالمه د تماکو په پاڼه چاکلي مرګونه. او یوه بله ټپیزه ده چې جینۍ روانه ده جړېږي زلفې مخ باندې زنګېږي سترګې یې ډکې ډکې کېږي
د کلي ګوټ کې پناه کېږي شاته کاته یې په زړه لارې جوړوي نه. یو دوه درې مات ګوټ شعرونه دي چې د مینې محبت او اخوت غزلې لیکو، را پاڅئ پښتنو د صداقت غزلې لیکو. مقطع داسې ده چې نن بیا په تبسم کې راته وویل د ورايه، نن بیا په تبسم کې راته وویل د ورايه، د ګل په ښکلو پاڼو د فطرت غزلې لیکو. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. د یو جهان مننه د یاست تبسم د خوندورو ټپاییزو او د ډېر ښکلو شعرونو په آخره کې او کلام انتهایی خوندوري، موسیقیت یې پکې، ترنم یې پکې. نو عمر لالا کو چرته تشریف دلته را مننه سنګل صاحب ستاسو غزل نه مخکې یو ټپاییز دی چې ارشاد جی ارشاد ګرانې وړې چې راښکاره شوې، ګرانې وړې چې راښکاره شوې او زړګی مې وړې چې راښکاره شوې او سترګې دې سرې چې راښکاره شو په سرلړې چې راښکاره شوې. زه د بیرو چوکان کې عمره ووتم، زه د بیرو چوکان کې عمره ووتم. او دغه نه بعد یو درې شعر دي چې نظم په دې لاره دې کې چل دی، نظم په دې لاره دې کې چل دی او نظم بېرې باره دې کې چل دی. او دغه رشته ماته نامنظوره ده، دغه رشته ماته نامنظوره ده، نه منم پلاره دې کې چل دی. غزل دی چې وخته کوټې ته خپل خیال کوټې ته وخته، وخته کوټې ته خپل خیال کوټې ته وخته او کړی سنگار په جبین خال کوټې ته وخته. ماتم د 55 هغه زړې چپې را یاد شوې او شوې چې را په یاد په یو مسکال کوټې ته شوې چې را په یاد په یو مسکال کوټې ته وختې. او ښه دی عمره، ښه دی ته چې مخامخ شولې، عمره ښه دی ته چې مخامخ شولې، ستا دې مبارک شي زما شال کوټې ته او سترګې دې سرې په څپ کې ودرېدلې. حسن صاحب سترګې دې سرې په څپ کې ودرېدلې، شیخه قلار شاه میخانې لمه او لرچم زما برچمګې ستا ورسېد، لرچم زما برچمګې ستا ورسېد، عمره ته لرې کوڅې لمه. محترمو اوریدونکو او کتونکو بنډار راغونډو په دې هیله باندې چې تاسو به خوښ کوئ او فیډبیک به هم راکئ، د خپلو قیمتي رایګانو نه به هم آګاه کوئ. کو زمونږ دا بنډارونه ستاسو خوښیږي نو د ملګرو دپاره به انشاءالله وختن په وختن داسې قسم محفلونه را جوړو او د خلکو د خپلو ملګرو د خپلو کتونکو او د خپل فرینډز په مخونو باندې به د خندا راوستلو کوشش کوو. ډېره زیاته مننه. د الله په امان.